الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ټولو اول ز خپل قوم ډیرو قدرمنو درنو مشرانو ته حاضرینو ته سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورمن زهرا سلام الله علیها اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. نن شهادت شپه ده د هغې قدرمنې بیبي شهادت و مظلومیت مناسبات سره هم ټولو ته ز تسلیات عرض کوم. دوستانو یو کور مې حالات دي ټول ته نه ښه خبر یو څه کور مې کې یو وخت نه د کور مې او بلکې زه به داسې وایم څه د پاکستان د خنو غوښتلو د اسلام د خنو غوښتو څه کور مې کې یو جنگ مسلط شي. خو الحمدلله توري قوم د اهل بیت منونو خپل بصیرات سره او خپل مکتب اهل بیت عصمت و طهارت باندې مکتب باندې عمل کولې نتیجې کې هغه منصوبه کومه هغه ناکام کړي دي. مخبل کیمو شهدا شوي دي تری منګال ګیندي د پاره وشو زما کا تورای قوم را پوڅي جنگ شروع کی ارزوي کې مړی وکي ارزوي کې لوس وچي خدا غیور قوم هرمشه د پاره د اهل بیت و مکتب باندې عمل کولې نتیجې کې مرکز ته غوږ نیولې دی. دغه ځای نه کوم आवाज وچات شوی دی هغه باندې کله عمل شوی دی. الحمدلله مهار میدان کې څه شوی یو کامیاب شوی یو. مو اره و منصوبات څه کړي دي ناکام کړي دي. خو ځکه خبره بل طرف ته ورغله هغه ته ورغله اهل سنت ته ورغله هغه د هغه منصوبې شکار جوړ شو. هغه څه شی وکړو هغه ټولو نه مخصوص څو کسان هغه څه شی وکړو مثلا کورمې کې شر جوړ کو ټیک د توهین صوره پر خبره لري واقعا قابل مزامات ته هغه وخت کیا څه چوک د چا توهین کوي د مقدسات او توهین کوي دا قابل مزامات ته. خو به هر کیف هغه دا بصیرات نه لرلو زه د ټوله منصوبات شي د پاره رزیره دغه علاقې کې غوړی څه نامنی وي دغه علاقې کې غوړی څه جنگ وي هغه د دې علاقار جوړ شولو د جنگ څه شو دغه علاقې کې هغه د لاسه مسلط شو. به هر کیف مو تاسو یو الحمدلله با بصیرات قوم یو مو په کارداري څه دیوی واقعي صرف او واقعي ته نظیر ونه ګوز مثلا د بل ورځ کومه واقعا قابل مزامات ویډیو شوی دی دوباره مقبل او طرفنا واقعا قابل مزامات ته د هیڅ نشي برداشت کوای. خو بل طرف نه په کارداري څه دی ویډیو کولې کوم اصل محرک دی هغه ته سوچ وشي چیرې د ویډیو وشو چی د پاره منصوبه څه دی په کارداري څه هغه منصوبه کې د خمان څه شي سره کامیاب نشي. البته دی باندې خاموشي نه دی پکار چې چوک د اهل بیت او توهین کې پکار دي زمو کومه قانوني لیاره دی هغه خسخته سره څه شي کو ته چې چوک د توهین کې د اهل بیت عصمت او طهارت البته چوک څه دی اهل سنت مقدسات او توهین کې یا پکار دی موټلو نه مخ کې قانوني لیاره هغه په خلاف سخته سره څه شي کو ته ویلې تو چوک هم د بل مقدسات او توهین کوي هغه مقابله کې کوم توهین دی مثلا ایمو مقدساتو کېږي زه د سیایم ځکه فرض وکړي مو یو کاس توهین وکړو مقابله کې چې د ایمو مقدساتو توهین وکړو د سیوایا چې د ایمو مقدساتو توهین اندخ کړي دي خپل لاسه کړي دي نو دا برابر ورکه مجرم دي ځکه چې د اهل سنت مقدساتو تو اکثر شونه مشترک دي اکثر شونه مشترک دي هغه خوسه ټولو دي. خو که فرض وکړو ځنو کې مو سره اختلاف دي دی مطلب دا نه چې مو به دی هغه څه شي کو مثلا توهین به کو سپک الفاظ به وتا د کو یو علمي بحث دی علمي بحث خو عزت سره پکور دی وش خو بهر کې بغت نه زو پکورداري چې د توهین سلسله کوموي اردوا طرف کوم طرف کېږي هغه باندې مخبل طرف پکور صحیح او سخته سره قانوني لیاره څه شي کو ته کو. او دین علاوه څوک د توهین ریاکشن دی مثلا یو ځای کې توهین وشو یا یو ځای کې فرض وکړ لاس وچوای شو خوب شر پسند خلاص چي اندي د بار سما کا مقابله کې بل ځای کې لاس وچوای شي ما کا علاقه کې څه جوړ شي افراتفری جوړ اخر کوي اندي د بار په کار داره څنګه چیرې ایمو ګاډو باندې یو متلیاره کې لاس واچوای شو
که مو ځان ته یو قوم نه یایو، که مو ځان ته متحد قوم نه یایو، که مو ځان ته منظم قوم نه یایو، پکار داره چې هر څوک خپل مرزه سره روډ ته راونځي لاس ونه چي. پکار دی هغه دغه ځای ته غوږ ونیسي، مرکز ته، چې دغه ځای کې ټول تنظیمونه، مرکز، تحریک ورسره مشران قدرمن ټول قوم راټولېږي، پکار دی دغه ځای ته غوږ واچوي. دې ځای نه کومه خبره ورته وشي هغه باندې پکار دی څه شی وشي؟ اعمال ور باندې وشي. کله کسا کچېرې مو دا شی منظمې طریقې سره و بیا دښمن را سره کمیابېدای نشي. او دین علاوه که فرض وکړه چا خامخا بیا کوله، دې مطلب دا دی چې هغه بیا ځان قوم نه څه شی بولي؟ بیل بولي. یعنې دا مطلب یې دی که چېرې بس زه بیا قوم سره نه یم. ټیک دی، هغه به دې مسئلې کې خو به قوم نه ځان بیل وبري، خپلې مرضۍ سره به یو کار وکړي، روډ ته به راوځي، تیږې ګزار به وکړي یا به بل شی وکړي. خو قوم خو بیا داسې وده نه یي چې وشه که ته ما سره نه وي نه زه تا سره نه یم وشه څه نه، قوم به درنه پوښتنه کوي. ویلې چې تا دغه حرکات وجې نه ټول قوم ته مشکل جوړېږي. د قوم حق لري چې بیا هغه نه څه شی وکړي؟ پوښتنه وکړي. او موږ به انشاءالله پوښتنه درنه کوو چې کومې علاقې کې کار وشو، چا لاس واچولو روډ کې، چا مثلا یو مسافر ته تیږې ګزارې به وکړو یا یې بل داسې زیاتی ورته وکړو، دا قوم به ورځي، مرکز نه به ورځي، هغه قوم اول به ښکلي نه پوښتنه کېږي، عقل یې بعد ځان سره مرګلي کوي چې کوم کس هغه کار کړی دی هغه ته به شی ورکوي، قومي سزا به ورکوي. دې دا مطلب نه دی چې یو کس به هغه به جذبتي شي، هغه به احساساتي شي، هغه به مثلا یو داسې کار وکړي چې ټول قوم ته به څه شی وکړي؟ کار وکړي. یا مثلا په سلګونو مسافران ملیارې کې دي هغه ته به څه شی جوړوي؟ هغه به مشکل جوړوي. که بیا واقعا فرض وکړه یو انسان دورا جذبتي وي، دورا مثلا هغه جذباتو کې راشي، ما خیال دا خو د غیرتي سړي کار نه دی چې هغه روډ ته راوځي چې چوک وکسي. روډ ته خو سارامه راوځه، روډ ته خو څه راوځي، بله ورځې ما ویلي دي بیا یم بیا خو چې د دوو درو ښځو ته وایه چې ته به د ښځې اوسې راوځو یاره ګزار روډ کې چا باندې ګزار وکړي، دا څه غیرت، دا څه غیرت خبره نه دی. وشه که بیا ګزار ورکوي خامخا غیرت کې، خو کوم سړي چې توهین کړی دی مغه ته چا پیډه ورکوږه چې چا توهین کړی دی، فرض وکړه خامخا جذبتي کېږم، خامخا احساساتي کېږم، خو بیا خو په کار دی چې چا توهین کړی دی مغه ته مغه خوله ماده شي. نه چې مثلا روډ ته راوځو، روډ کې څه شی وکړو؟ توهین یو کړی دی، روډ کې بل سړي ته مو څه شی وکړو؟ لاس. ما خیال دا نه پښتو کې څه خاص رنګه غیرت خبره دی، نه دینی حواله سره غیرت خبره دی، نه مثلا خدای کرانګه مو پخاش. البته ایمو بیگا مشرانو سره انده جامع وشوه، مشرانو دا ټولو دغه خبره وکړه چې کومې علاقې کې کچېرې چا لاس واچولو د قوم به مغې علاقې ته ورځي، مخکلي نه به پوښتنه کوي، او کله به څه شی کوي چې کوم چا کار کړی دی که بیا یې ورباندې پرده یې راوسته. دې مطلب دا دی چې بیا هغه کله قوم سره نه ودرېږي، هغه بیا خامخا قوم ته څه شی جوړوي؟ مشکل جوړوي. هر څو یې چې څوک داسې کار کوي بغیر د څه خوف نه نیغې وښیو چې پلانکي سړي داسې کار کړی دی، قوم ورته څه شی ورکړي؟ په کار دی سزا ورکړي. چې قوم د یوه مثلا کاس وجې نه مشکلاتو کې پرې نه وځي. و انشاءالله دغه قوم فیصله یاد دی چې دې د بعد کومې علاقې کې چا داسې لاس واچولو چې هغه دغه ځای کې قومي فیصله ورباندې نه دی شوي، قوم به هغه ځای کې کلي نه به پوښتنه کوي، او کلی ورسره نه دی شریک، او کلی سره مل کر به هغه کاس معلوموي، هغه ته به شی ورکوي، خپل یو سزا به ورکوي. دا خو نه شوه چې مثلا هر څوک هر ځای کې راوځي هغه به لاس شي. و اخر کې زه حکومت ته یوه خبره وکړم چې که سړی دغو ټولو خبرو ذمهدار ته یې، موږ قوم موږ خپلې وظیفې نه عمل کوو، خو دې مطلب دا نه دی چې تو سره ډپټی نشته، ذمهدار یې ته. کوم توهین بله ورځې شوی دی مقبلو کې په کار دی هغه ته سزا ورکړي، د تا ذمهداري دی حکومت. او که بیا یې نه ورکوي دې مطلب دا دی چې ته غواړې چې دغې علاقې کې څه شی جوړ وي، همیشه دپاره نه امني وي، چې بیا سزا ته نه ورکوي. او بیا دویمه خبره ده چې اخري وکړم حکومت نه چې که چیرې یو ځای کې توهین وشو ته بې ګناه کسان ما بنسه،
بېګناه کسان ونیسي هغه ته څه نقصان ورسېږي چا توهین کړی دی هغه ته خو چا پیسې ورکړي وي هغه توهین کړی دی هغه خو خوشحاله دی هغه خو به وایي نه 100 نور په ونیسئ ما په څه ما ته خو پیسې هم میلو دي ما خو څه کوم کار کوونی و هغه مې کړی حکومت پکار دی بېګناه کسان ونه نیسي بېګناه کسانو سره څه کوم کس توهین کوي کوم کس شر جوړوي هغه ته حوصله میلویږي بېګناه کسانو نیوللې سه هغه ته جرأت میلویږي هغه یې څه ما خو نه نسي زه خو یوې کوټې کې پټ یم ما ته خو څه مشکل نه جوړېږي نسي به که مثلا کلي وطن خلک به نسي مثلا بغاکي والا خلک نیولې شوي دي خو بغاکي والا خلکو نیوللې سره ته کوم ځای کې مشکل حل کېږي ته چا کوم کار کړی دی هغه خو تسلي دی ځنه خیر دی که 100 نور ونیسي ما په څه 100 نور ونیسي کسا دا د حکومت نااهلي دی څه هغه مثلا مجرم ته ځوان نشي رسوي پکار دی مجرم ته ځوان ورسوي او که حکومت مجرم ته ځوان نه رسوي بېګناه خلک نسي مو د داسې یو څه حکومت ته مجرم سره اندخ کردار وجې نه مدد ورسره کوي ته خو بیا اوسه ملګری هغه مجرم سه څه ته هغه ته لوس نه چي او بېګناه خلک نسي او خپله پرمیلیټي پر کوي که څه پرمیلیټي پر کولې باندې دلته امن نه رسي امن به اله رسي چې مجرم ته سزا میلاو شي حکومت نه مو ته भरपूर مطالبه کوو چې پرمیلیټي مو ته معاف راکوه سنیانو کې هم معاف راکوه زه د سینا ته صرف شیعو خبره وم سنیانو کې هم مو ته پرمیلیټي معاف راکوه ته سنیانو کې چوک مثلا توهین وکړي چوک لیارې ته راوځي پرمیلیټي پر راکړي مثلا وایي چې دوره کسان مو نیولي دي نه مجرم ونیسه مجرم ته سزا ورکړه اله به مسله حل کړي که ته مجرم ته سزا نه ورکوې ایتی مطلب دا شو چې بېګناه کسان ونیسې ته د مجرم مددګار یې او خامخا ته دغې علاقې کې امن خرپول غواړې دې باندې وشه په یږو عمر مو دلته تېر شوی ته به بېګا راغلی وې ته به بل بېګا دغې علاقې ته راغلی مو دلته عمر تېر شوی دی تا غوندې کې زر حکمرانه دغو مشرانو دلته لیدلي دي چې څنګه کردار یې پاتې شوی دی تا غوندې کې 100 افسران دلته دغو مشرانو لیدلي دي چې څه موږ یې ټولو کردار لیدلی دی هر څه مو لیدلي مونږ چې پټېږي نه که ته داسې کردار ادا کوې چې بېګناه سړي ته لاس واچوې ته بیا مجرم سره حکومت ته مددګار یې او موږ دا د نه پرزور اپیل کوو چې نه بېګناه سړي ته لاس مه اچوه شیعه کې هم اچوه سني کې هم اچوه مجرم ته لاس واچوه شیعه کې هم مجرم ته واچوه سني کې هم مجرم ته واچوه که مجرم ته د لاس واچولو د مسالې به حل وي شر به نه جوړېږي که بېګناه ته لاس شی بیا حکومت سره څه شی دی مددګار دی موږ ته اندا امید لرو حکومت نه چې کوم بېګناه کسان یې نیولي دي هغه په کار دی پرېږدئ چې دې سره د مجرم ته تقویات میلویږي او چې چا ګستاخي کړې دی چا لاس چولی دی هغه ته په کار دی څه شی میلاو شي سزا میلاو شي والسلام علیکم ورحمت الله